بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک نقل کئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې یو بنی ادمه په ورځ د قیامت وې خپل قدم په بل قدم نو وړی چې سې پرې د دنه د پنځه شی په باره شي پښتنه نه شوی که سړی او که ښځینه نو دا پنځه پښتنې دا ضروری دي. نو دا د آخرت پر چا دو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مشته شولی دو. اوله پښتنه وکیمه عن عمره فيما افنا، د عمر په باره شوی چې عمر د پتر شي ختم کړه، شپته او یا کله زندگی د پتر شي تیروا. وعن شبابه فيما ابلا، او دوامه پښتنه وی د ځواني په باره شي چې د ځواني صلاحیتونه د چیرې تیر کړی وي. او دریمه پښتنه وعن ماله من اين اکتسبه، چې مول د په کومې ذریعه سره ګټلو. وفيما انفقه، سلامه پښتنه ویدای چې بیا د لګوله په کومه طریقه ګټلی طریقه په کې باندې چې اسلام کې مشولې او لګولې طریقه هغه چې کومه اسلام شولې ده. او پنځمه واخري پښتنه وما ذا عمل فيما علم، چې سمر علم د تو سره د خپل علم مطابق د تو عمل سمره. او دا پنځه پښتنه په ورځ د قیامت وي. او دا پنځه سره سولینه ضروری دي او اهم دي. الله د عمل کولو توفیق ورکړي.